جی بالکل 400 کې چې کوم دغه سیلاب ریله ده 1,35,000 کیوسک هغه بیګا تیره شوې ده. د انتظامی مطابق چې کوم د 1,65,000 ریله چې کومه ده هغه بله را روانه ده. دې وخت کې په مونډه هیډ ورکس باندې د اوبو مقدار چې کوم دی هغه 1,20,000 ښودل کېږي. اوبه چې کوم دی دې وخت کې کمې شوي دي، خو چې کوم خلکو کورونو ته اوبه تللي دي هغې له په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې دغه کیمپ لګول شوی دی. دا دلته کې چې زما شاته دا کمې خیمې وینئ، په دې کې د سهاره داسې ماشومان جاړي. دې وخت کې دا د ورځې ناوخته ده، یعنې 11 بجې کېدونکي دي. خو دې وخته پورې ضلعي انتظامیه چې کومه ده د دې خلکو دپاره ماشومانو لپاره د خوراک هېڅ قسمه بندوبست نشته. کومو خلکو چې اپنی مدعاب کار کو د خپله جیب یې کو یا پلاهي تنظیمونو کو، نو انتظامي چې کوم دی هغه پلاهي تنظیمونه رکو کړي دي او هغوی ته دا ویلي چې تاسو به موږ له راځئ او بیا به موږ چې کوم دی نو تاسو ته ځای درکوو. اوس دې ټیمه پورې یو زنانه سره چې کوم دی 15 ماشومان دي او په هر ټینټ کې چې کوم دی صرف جړا ده، اوبه نشته. د اکثریت خلکو چې کوم دی نو د هغې پکې تنبو نشته دی. په یو تنبو کې چې کوم دی څلور خاندانونه هغه میشته کړي دي. دې وخت کې 2000 نفر دي. دا 2000 نفر چې کوم دی د ضلعي انتظامي نه ځایږي. د ضلعي انتظامي لخوا چې کوم دی د خوراکونه نه راځي، د ضلعي انتظامي لخوا دوی ته اوبه نه راځي، د ضلعي انتظامي لخوا دوی له سهار ناشته نه راځي، د ضلعي انتظامي لخوا دوی له د غرمې ډوډۍ نه راځي. دې خلکو بهر تللي دي خو ځان سره څه جمع پونجي روړې ده، نو دې ماشومانو له چې د بار نه چپس روړي. نو دې وخت کې یو شهر ناپرسان دی. د دې خلکو د تپوس پوښتنې هېڅوک نشته دی. د دې خلکو دا ژوند چې د نږدې نه وګورې نو څه زړه ورته وجاړي چې دا دوی سره کېږي څه. داسې خلک چې هغه تنګ شو او هغوی اوس د دې ځای نه واپس ووتل او دغه خبره کوي چې دې نه خو هغه مر ښه دی، راځه چې په هغه کچه کورونو کې خپل ژوند کوو. د دې تنبو کې یو خو ګرمي ډېره زیاته ده. په سور ټراک نور باندې دغه تنبان چې لګېدلي دي، نو د تنبانو د لګولو هغه انداز چې کوم دی هغه هم انتخابي ناقص دی، بل دری ورته نشته دی. په دې کبلو باندې دا ماشومان، دا زنانه، دا پیغلې، دا مشران، دا کشران چې کوم دی نو هغه وده کېږي. نو ډېر عجیبه شانتې صورتحال دې وخت کې لیدل کېږي او د دې متاثرینو ژوند چې کوم دی هغه اوبو کې، هغه باران کې، هغه مر کې چې کوم دی نو هغه ترېنه ښه ښکاري کوم چې دلته راغلي. بل انتظامیه چې کومه ده دې خلکو تپوس پوښتنه خو نه کوي، خو انتظامیه ګیټ ته راشي نو چې ګیټ کې چا څه یوړل خو دا تنبانو والا چې کوم دي داسې ډېر داسې دي چې هغوی باندې دا دویمه ورځ ده چې هغوی ته خوراک نه میلاو شوي. نو ډېر څه مس منیجمنټ دی، د رابطو فقدان دی، د ضلعي انتظامي چې کوم دی نو عمله هغه په نظر باندې نه راځي او خلک راځي او صرف فوټو سیشن دی او واپس ځي. جی